بسم الله الرحمن الرحیم. گل میں خبر شروع د کتاب الله د خاص بارکی چې د معنا وضعی په لحاظ سره کتاب الله په څو قسمه ده؟ په څلور قسمه ده. خاص، عام، مشترک، مؤول. دا نور برستو راځي. خاص شروع د خاص بارکه د احناف اصول داو، حکم داو چې دا وجوب العمل دی. دی کې د سره غب شپو نه منو. دویمه خبره چې د خاص اصول سوال کو وای. د خاص اصول داو چې کله د کتاب الله مخه تا او مقابله تا خبر واحد راغی د رسول الله حدیث یا قیاس راغی د مجتهد وغیرہ، نو د کتاب الله د خاص مخه ته چې دا سونه راشي معارضه کې که تطبیق نه کېد نو دا برد کولی شو. د کتاب الله په خاص به عملو شي کوي، عملو شي کوي. په خبره باندې ونه رسېده. د هغې نه یو مثال ورکړی وي لکه ثلاثه قرو. وی ثلاثه قرو، ثلاثه دریو ته وي. وی درې دې ته وي چې د څلورو نه کته د دوو نه بری. نو وی د قرونه مراد به مونږ حیض ځکالو چې که طهر تیوالو نو وی یا به دوه نیم راځي یا درې نیم. وی په ثلاثه عمل نه کېږي. پاتې شو دا چې قرو مؤنث مذکر پکار دی ځکه چې ثلاثه مؤنث دی او قاعده دا چې 9 نه تر 10 3 نه تر 10 پورې به ممیز او تمیز خلاف القیاس استعمالیږي. وای دې قیاسونو سره باندې بیا ګورو. مونږ له کتاب الله خاص په الحال پکار دی. ما فهمتم؟ اوس وی وکذالک ام دک سید ثلاثه قرو پشانو. ام دک سید قوله تعالی د رب العالمین دا فرمان هم دی. دا د خاص دویم مثال شروع شو او دلته د کتاب الله په مقابله کې د احناف په نسبت باندې قیاس راغلی دی. د چا په نسبت؟ امام ابو حنیفه وایي د کتاب الله په خاص باندې عمل کوم، او امام شافعي صاحب وایي چې سبق ولکه په قیاس باندې به عمل کوو. حال دا دی چې امام شافعي دلته قیاس نه یادي، دا ظلم دی چې دی کوي. هغه سره دلته دلایل دي، مخکې واقع چې دلیل نه و نو هلته دې مونږ ظلم کړی وی که نه. هلته د امام ابو حنیفه قول راجح و. په خبره پوهېږي خو داسې نه ده. وکذلک قوله تعالی دغسې د رب العالمین فرمان دی چې قد علمنا ما فرضنا علیهم، یقینا مونږ پوه یو په هغه مهر باندې چې مقرر کړی دی مونږ علیهم په دې ښځو باندې، په دې سړو باندې د مهرونه فی ازواجهم په باره د ښځو د دوی کې. د ښځو دپاره الله فرمایي ما مهر مقرر کړی دی. څه مې مقرر کړی دی؟ مهر مقرر کړی دی. اصل کې مسله تاسو ځان سره نوٹ کې دا خبره چې د کتاب الله خاص دلته په کم نوعیت استعمال شوی دی نو هغه څه مو کړه لکه اصول شاشي ته هغه داسې دی چې اول ځان پوهه کې په مسله د مهر باندې نو ربط د ما قبل سره ولیکې په اول عنوان کې، خو ما فرض نه ولیکې چې ذهن کې یادي چې کم سبق شروع دی. ما فرضنا ته ډومبې ولیکې ربط به ما قبل، بیا ولیکې توضیح المسأله باقل مهر و اکثر المهر باختلاف الامام والشافعي. په دې خبره د تمام ائمه مجتهدینو اتفاق دی چې ښځې له مهر څومره زیاتې نو د اکثر مهر باره کې اتفاق دی چې څه غیب او څه منع نه دی. ولې جي؟ وجه دا ده چې قرآن اجازت ورکړی دی وان آتیتم احداهن قنطارا، که تاسو دي ته پوره خزانې م ورکوئ نو سټنش فلا تأخذوا منه شیئا. خو اوس اختلاف په دې کې دی چې د زیات مهر خو هیڅ پروا نشته، خو د کم مهر دپاره څه مقدار مقرر دی او که نه ازادي ده. نو امام ابو حنیفه صاحب وایي چې 10 درهمو نه کم به مهر نه، 10 درهمه به یا به د دې برابر پیسې. او د دار قطنی د روایت نه استدلال کوي چې لا مهر لاقل من 10 دراهم. د 10 درهمو کې د کمو نه به زکات نه او د مهر نه، 10 درهمه به وي. دا حدیث ضعیف دی، دې باندې وروستو خبره کوو انشاءالله. لا مهر لاقل من 10 دراهم. امام شافعی رحمت الله علیه وی
چې دا علی رأی الزوجین دی، موکول دی الی رأی الزوجین، د ښځې او خاوند رأی ته سپارلی شوي دي. څنګه چې مثال زه دا موبایل خرڅومه د ګاکو او د دکاندار خوښه ده چې په 100 روپۍ د دواړو یو بل سر سلا راځي، دغسې د ښځې او د خاوند توله ده، یا د اولیاء او د مشرانو د ښځې چې په 100 مهر په عوض کې دا ښځه تا ته په نکاح درکوي. امام شافعي صاحب وایي چې څنګه د زیات دپاره څه حد نشته، نو داسې د کم دپاره هم څه حد. دا د چا مسلکو؟ دا د تمام امتو لنډه دا ده، بې د امام ابو حنیفه نه. ٹھیک شو؟ نو توضیح المسئلہ باقل مہر و اکثر المہر باختلاف الامام والشافعی، دلائل الطرفین دا وسره مولی کې د دواړو دلایل مخې ته رالل. وجه سخی اول یاد ساته د امام ابو حنیفه دلیل صاحب، هغه وی قد علمنا ما فرضنا، وی مونږ پوهیو په هغه مهر چې مونږ مقرر کړی دی. نو دی وی چې زیات خو نه دی مقرر، زیات خو اسم الله مقرر کړی، خو بی دا فرض نه به په اقل مهر باندې حمل کو، ځکه چې د زیات باره کې اجازت دی. نو د دې مقررولو معنی څه شوه؟ خو معنی دا ده چې بس دا حدیث به معنی شي که نه چې کمه حصه به د مهر څوری 10 درهمه. نو دا آیت مجمل شو، مجمل دی ته وایي چې هغې ته د بیان ضرورت وي، او په حدیث کې چې کوم دی نو بیان راغلی دی. اوس دی وی خاص، دا فرض نه لفظ خاص دی فی تقدیر الشرعی، په شرعی اندازه کې چې هغه 10 درهمه دي. فلا یترک العمل به، نو چرې به هم د کتاب الله په دې خاص عمل نشي پرېښودی. دا خاص، دا فرض نه لفظ خاص دی که نه؟ دا خاص کم تعریف په صادق راځي، د معنا معلوم د پاره واضح شي سره پاره لکو معنا. فلا یترک العمل، نو په دې به عمل نشي پرېښودی باعتبار انه عقد مالی. دا اوس د دلیل د امام شافعي ذکر کوي، باعتبار د دې قیاس د وجنه، باعتبار انه چې دا نکاح اسه هم عقد مالی، یو مالی معامله ده. فیعتبر بالعقود المالی، نو قیاس به وکړي شي بالعقود المالی، په مالی معامله باندې. نو مالی معامله څنګه چې زما موبایل دی، نو دې کې څنګه زما او ستا رضا پورې خبره ده، زما او ستا. فیکون تقدیر المال فیه موکولا، نو شبه اندازه د مال څنګه په دې نکاح کې موکولا الی رأی الزوجین، سپارلی شوی وي د ښځې او د خاوند څه ته لکه رایې ته، بایع او مشتري رضامندیا ته. کبا ذکره الشافعی، لکه چې امام شافعي رحمت الله علیه ذکر کړی دی. د امام شافعي دلیل معلوم شو، په چل چل کې ته بیان کو. خجی دا مسله شوه، حاصل د مسلې بیا هم که یاد شو، حاصل د مسلې دا دی چې دا مسله اختلافي ده د امام ابو حنیفه او د نور امت په منځ کې چې د اقل مهر دپاره مقدار څومره دی. یعنی په اکثر مهر کې د ټول امت اتفاق دی چې هر څومره زیات مهر د ښځې لپاره څه کولی شي، خو کم څومره. نو امت مسلمه وایي چې څومره په زیاتوالي کې حد نشته، نو په کموالي کې هم څه حد نشته. اور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه وایي چې لا مهر لاقل من 10 دراهم. دا اولی کې ځان سره دا روایت د علی صاحب نه نقل دی په دار قطنی کې. او دا اول خبره پدې کې غیب دا یاد ساتي چې دا روایت مرفوع د نبی سلام خبره نه ده، بلکې دا روایت موقوف ده، خبره د صحابي ده. یو خبره شو. دویم را دو چې د په سند کې داوود الاودی ده، هغه ضعیف ده. درېمه خبره مبشر ابن عبید ده، دا هغه باره کې راځي کان يروي موضوعات، موضوع روایتونه به بیانول. المغنی د ابن قدامه کې وایي چې دا غیر صحیح ده. اعلام العلام اعلام الموقعین کی شیخ الاسلام والمسلمین حافظ ابن القیم وی اجمعوا على ضعفه بل على بطلانه،
چې د دې حدیث په کمزورۍ د امت اجماع ده بلکې بطلان باندې رائے ده. ابن الجوزی په التحقیق کې وی ضعیف جدا ده. ابن حبان په المجروحین کې وی چې قابل احتجاج نه ده. دا خو کمزوری ده. دویم دلیل د امام شافعی رحمت الله علیه وره د په قران نه استدلال کی. الله فرمای ان تبتغوا باموالکم چې الټوي تاسو په خپل مالونو سره. پس سره ګلونو په خپل مالونو سره. نو په مال کې مقدار مقرر کړي. مال 2 روپو ته وی کنه وی لکه مال 200 ته وی کنه وی. نو الله مال مطلق ذکر کړی دی. دې ځای ته که تاسو نښه وکړه کنه دا احناف او دا منکرین حدیث دا ټک ډیر زیات استعمالی. وی مونږ سره او امام ابو حنیفه سره ارزه کتاب الله دا ټکی موردلی چتا د دې لپاره تاسو په دې کتاب کې یو پاڼه کې دی کاغذ او هغه ځایونه به کال اخر کې ما ته ښیې چې ما ویلي چې دلته کې نور امت سره قرآن دی او امام ابو حنیفه سره عقل دی. دا بس تاسو په کاریږي. تیر کال طالبانو لیکلي که نه ولیکلی لکه وړو پاڼې په دې جمع کړو چې زه وام باقاعده درس کې. نو مونږ خو بل کتاب نه وایو په دې فن کې که نه خو بس خو یو فن دی دې سره واسطه راله خبره ختم. دې وجې نه دومره مضبوطي ووایه چې بل کتاب ته په حاجت رانی شي. دا ګوره ما خپل تحقیق را جمع کړی. دا ونه چې دا شرحه کې دی که دا ما له چا شرحه کې وخو یا په یو نوټس کې نو زه به وله انعام ورکم لکه بس پوهېږې. یو خبره خو دا شوه. دویمه خبره دا یاد ساتئ چې ان تبتغوا باموالکم دا یو دلیل شو چې قرآن کې مال مطلق ویلې دی او دلته احناف وی مطلق د کتاب الله په حدیث هم نه مقید کیږي. په حدیث هم نو دا ستا اصول دی مطلق د کتاب الله دی ته په 10 درهم باندې نه مقید کوا. او دی دا خبرم کی دا ځن سره نوٹ کې دا دومره د کار خبرې دي چې دې لپاره موږ ډېره دنیا کتلې ده. دا خبره احناف ورونه کوي چې د کتاب الله د خاص مقابله کې خبر واحد صحیح نه چلیږي. وای دا اصول تم نه مانی. زبر تخم چې د کتاب الله د خاص مقابله کې د کتاب الله عام با تا مقید کړي په موضوعي او منګړت روایت لکه دازه الله اموال مطلق ویلې دي او ته پکې قید د 10 دراهم لګې په موقوف سره الکه حدیث هم نه دی اثر د صحابي دی او هغه بغیر د سند نه او کم چې 2 اسناد دي داوود لودي والا اور دارنګ بشیر والا نو هغه دواړه ضعیف دي او زین ضعیف کوما اصحاب الجرح والتعدیل ضعیف کړي دي. ما فهمتم خجی. دویم دلیل د امام شافعی یا د نور امت چې رسول الله سلام یو کس ته ووایي چې ته نکاح وکړه لو خاتم من حدید اگر که د اوسپنې په یو ګوتمه ولې نه دا حدیث دی پې خاتم من حدید یا بخاتم من حدید د اوسپنې په یو ګوتمه. نبی سلام ورته ویلو الله نو عنوان څه شو دلائل الطرفین کې بدا دواړه راواله. طرفین دې سره دې تړلې کنه یار. وفرع على هذا اوسو دی باندې امام شافعی سے تفریعات کی ان التخلی لنفل العبادت افضل من الاشتعال بالنکاح چې ځان مشغولول ځان خالی کول تنهایی اختیارول تخلی دی ته وي. ځان خالی کول تنهایی اختیارول لنفل العبادت نفلی عبادت تا افضل من الاشتغال بالنکاح دا په نکاح کې د مشغوله کېدو نه ډېر غوره دي. طالب ادا دې اوس خو خره نکاح مکه صلات الضحى ته کارو آیا اوس دا څه لک پیکا ونده کړه کنه چې کور کې زنانه د دې دلیل نه خبر نشو. دا تاسو پلارانو ته خول غواړي دي طالبانو لا چار ټایم د پلار وایي چې امام شافعي کول باندې به عمل کله کې تا ته هډر لوی ضرورت ده ته خو پروتم دغه تحلی په عبادت ته صحیح ده.
خاجي دا یو اختلافي مسله اوس بله یاد ساته او دا مخکنه مسله ختم کې په دې سره چې تحقیق المسأله یا وګئ التحقیق باقل المهر تحقیق په اقل مهر سره دا مسله حل کې نو بس دینه به بیغم شي دویمه مسله به شروع شي چې تخلی لنفل العباده چې نفل عبادت تزان وزګارول دا څه حکم لري نو امام ابو حنیفه صاحب وایي چې نکاح افضل دی نکاح افضل دی حنفی شوی جوړ ها اور امام شافعی صاحب وایي چې نوافل افضل دي او دلیل باغې باندې دا دی چې افضل الاعمال الصلاه ټول عملونو کې افضل چې دی هغه مونځ دی دا دلیل دی امام شافعی ولیکي التخلی فی العباده والدلیل الشافعی او دلیل د امام ابو حنیفه لاره چې ان نکاح من سنتی نکاح زما سنت دی فمن رغب عن سنتی فلیس منی خدا د چې کس کس ته قتل پکار دی کنه کنز والا وی وا عند التوقان واجبون چې ارزه پلار ولاړ او قضو ته ګوره پوند او نتواله تر سره پورې به نظر ګرځي نو خدا د چې ته تنگ او چې تنگ نه نکاح وکا او بعد طالب یخ طالب هم چې لیدلې دی یا خو نه خو لیدلم جرته دی دا به وی طالبانو ته نه خچ تاسو کې یخ څوک دی او ګرم مزاج والا څوک دی دا به ته وای چې چرته لیدلې دی اسه منی قدرې چې څوک داس بے پروام په دې دنیا کې شتا اثر د ځان غم شو تا نه یادو وی کنه الکه شته ګوره یقینا نته دا په خبره پوهیږي کنه او د کنه منه زموږ د محبوب قاری صاحب ولنه مصداق او تروسا دې باب کې صح بے پرواو نو عرض داده چې بے پروايي او ټینشن نه نو بیا مونږ غوړه د نکانه بیا مونږ غوړه دی او کچرته کې تکلیفي صحیح لگا په زنا کې د مبتلا کېدو نو بیا خدا د جسي لگا بیا نکاح غوړه د نفلي عبادت نه واباح ابطاله بالطلاق كيفما شاء من الزوج من جمع وتفريق واباح او جائز ګرځول دی امام شافعي ابطاله باطل اول د نکاح څنګه بالطلاق په طلاق سره په واقع کولو د طلاق كيف يشاء الزوج څنګه د خاون خوخي من جمع ک په یو طهر کې درې طلاق ورکي وتفريق او ک په یو طهر کې یو ورکی په دویم طهر کې بل ورکی په دریم طهر کې بل ورکی دا ولی مباح ګرځولې دی عقد مالی غني ما ستانه موبایل واغستو خوندې ونکو نستا خو خدا کډاره کې دل در کوم او کله لګه پیسې در کوم او بیا موبایل در کوم عقد مالی کې دا سی کنه اقاله پیژنې اقاله دې ته وي چې خبره بیا را سره تخپل پیسې والا تخپل موبایل والا مال خپل پیسې را ناوی دا مالی معامله ده دا نکاح پوهیږئ څه ده مالی معامله ده بس ښځې ته وایه دا دې واله دا او دا دې واله دا او دا دې واله مهر او بس ټیک شو که نه واباح ارسال الثلاث جمله واحده او هغه وایي جایز دی امام شافعي وایي ارسال الثلاث چې ورولې درې طلاقه جمله واحده په یو ټیم په یو ټیم په خبره پوهیږي او مباح دی جایز دی وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع او اوس دا خبره خو ګربيخي صحیح کړي راخه دا خو د صحابه او عملوم دی وجعل عقد النکاح او امام شافعي ګرځولې د معامله د نکاح قابلا للفسخ چې دا قابلیت د ختمېدو لري بالخلع په خلع سره خلع پیژنې خزه خاون ته وي چې مال طلاق را مطالبه رچای د خزي نو خاون به وتوي چې مال خرچه را چې په داسې خزه ووړي خیال لري نو بیا به خاون لسور کی کم از کم مہر به ته معاف کی کني سدیو کې د واده خرچه دی ولا ورکی اب وای چې ما خوستا په واده کې واخې ولې چې فختلې مال خپل پیته واپس لاتا نو بس بیا ول سکی لگا چې کوم خرچه د واده شوی نو خزه بوله هغه ورکی او خاون بوله طلاق ورکی نو دا نکاح ختم شو نکاح څه شو ولی
زه چې تا نه موبایل والم او تا خپل موبایل در کم ته ماله پیسې راکړې زما ستا خبره ختم که نه نو دی وی دا نکاح فسخه شوه اوس که چېرته کې دی دواړه بیا یو ځای کېږي نو د احنافو خو دا رایه ده چې دا طلاق باین شو څه شو لکه که بیا یو ځای کېږي نو 2 طلاقه پاتې دي یو ته لاړ او دی څه وایي امام شافعي صاحب وایي چې نه دا طلاق باین نه شو دا فسخه شوه څه شوه چې فسخه شوه او مونږ بیا یو بل سره ګپ جوړو نو څه به کوو لکه بیا به جدا مهر مقرر و بیا زه د 3 طلاقو مالک شو ولې څنګه چې یو شی ما تعالی واپس کو اب تپس به بیا هغه موبایل خوښ شو خبره بیا در سره ده او که نه ده هغه وایي عقد مالی دی امام شافعي صاحب وایي څه وایي عقد مالی دی خو دلایل لري نو دي ستش عقد او د هغه قیاس رالی چې په دې قیاس کې دې ته نه ګوري چې خو دلایل لري نه پوهېږي لکه آگے چلو وکذالک قوله تعالی دغسې د الله سبحانه وتعالی دا بل فرمان دی تفریعات الشافعي ولیکئ که نه عقد مالی تخلیل نفع العباده ولیکئ اباح الصلاة ولیکئ فسخ بالخلع ولیکئ کتاب ته لږ ګوره چې عنوان وایو بیا به مات باندې اساني ورپسې ولیکئ حتی تنکحه ربط بما قبل او توضیح المسأله دا لیکئ وکذالک قوله تعالی دغسې د الله تعالی د بل فرمان تم ګوره څه چې د کتاب الله معارضه راغلې ده د خبر واحد سره نو احناف وایي مونږ به خاص د کتاب الله علو او چې تطبیق نه کېږي نو خبر واحد او قیاس به څه کوو پرېږدو نو دا اوس دریم مثال دی سویم مثال ګلونو دا دریم مثال دی چې په دې دریم مثال کې کتاب الله امام ابو حنیفه وایي چې ما واغستو او خبر واحد مې پرېښود دې مسله کې هم چورلټ خطا شوی دی فسبحان من لا ینسا سره د دې خطا امام ابو حنیفه زمونږ مشر دی ګوره چې دا درته ووایم سره د دې چې خطا شوی دی امام ابو حنیفه زمونږ مشر دی المجتهد یخطئ ویصیب مجتهد کله خطا کېږي او کله څه کېږي حق ترسي المجتهد له اجران مجتهد له 2 اجر دي یو ځان وکړو یو حق ته ورسېد 2 اجر دي او که حق ته ونه رسېدو نو یو اجر خدای دی ځان وکړو نو سکار دې شته چې مجتهد پسې به دې ردي ووې پاتې شو دا چې د اوسنو احنافو سره جنګ نو والله چې دی کې مور راوړي ته زما چلنګ دی چې را دي شي او دا سته چې دی حنفیت وایي دا دې ماته د امام ابو حنیفه نه ثابت کړي امام ابو حنیفه خو دقه یو ټکي دی چې ما ته راجح دا ښکاري خو دا یې ویلي چې رفع الیدین به نه کې دا یې ویلي چې امین به نه وی دا یې ویلي دی که چا دا وکړو دا فسادي دی دا یې ویلي دی که چا تورک دا وکټوریان دي دا خبرې امام ابو حنیفه کړي دي په دې جنګ دی ته زما په جومات کې ودرېږه ته دلایل ولټوه او ته ووایه چې رفع الیدین نه کول اولا دي زه تا سره جنګ وکړم خو اولا به وایي دا نه چې جایز دی او صحیح دی او دا نور غلط دي امام ابو حنیفه او د ائمو دا ویلي چې دا راجح دي دا نه دي ویلي چې دا صحیح دی او د مقابل کې دا نور غلط دي او که داسې بالفرض قول راشي نو دا خطایي د هغې ده ما فهمتم کاش چې دا تاسو لیکلی وکذالک قوله تعالی دا دریم مثال ته د غوږ ده د فرض نه په شانتې لکه حتی تنکح زوجا غیره چې ښځې له د طلاق ورکو 3 ځله نو وی دا ښځه د خاوند له تر هغې نه ده جایزو چې یو بل خاوند سره نکاح وکړي او هغه طلاق ورکړي نو حتی تنکحه چې دا ښځه نکاح وکړي تنکحه د مؤنث صیغه ده که نه وی دی وی چې د تنکحه دا خاص د کتاب الله دی تنکحه څه شی دی ګلونو خاص د کتاب الله دی او خاص د کتاب الله معنی دا ده چې خاصن دا تنکحه لفظ خاص دی فی وجود النکاح د نکاح په موجود کېدو کې من المرأة د ښځې په اډر او په خوښه چې ښځه په خپل نکاح په خپله کولی شي د پلار اجازت ته ضرورت د رور اجازت ته ضرورت د مور او ماما او د تره اجازت ته ضرورت وی ځکه چې تنکحه ویلې ده چې نکاح وکړي دا ښځه فلا یترک العمل به نو عمل به نشي پرېښودی به جی ای د نرزیه په پیر د رحمت شاه په خاص د کتاب الله باندې خاص د کتاب الله هو دی که هما دی هو کم دی ته په تنکحه دی هماسې هو هما وکړو چې دا ویښ دی کودو اته څه ته ناست دی ویښ کې نه ګیسه
د کېږي به نه ماته ګورې دی لا خیر نه دي خبر که نه په دې خبرو په دې عمر خبر دی چې بار پس غلېدلی دی دي ته څه پته ده فلا یترک العمل به نو عمل به نشي پرېښودی په دې خاص ته کتاب الله بما په وجه د هغه حدیث چې روایت کړی شوی د نبي علیه السلام نه د عایشې به ایما امرأة اره هغه ښځه نکحت نفسها بغیر اذن ولیها چې په نکاح یې ورکړو خپل ځان بې د اډر او اجازت د ولي نه د مشر نه لکه پلار اور ورو فنکاحها باطل 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 نکاح باطل دے باطل دے باطل دے وی لا یترکو وی که په دې حدیث عمل کوم نو دا قرآن را نه پاتې کیږي دا اوسني پرویزیان وایي که نه وایي یاره په انصاف ووایه وایي زه منیر شاکر صاحب هم بیانونه تاسو اورئ وایي زه قرآن نشم پرېښودی وایي که نه وایي وایه دا ته چې حدیث پرېږدی اصل کې دا ته قرآن پرېږدی قرآن وی لتبین للناس ما نزل الیہم د دې قرآن بیان تا کړی دی او قرآن کې الله وی چې وانزلنا علیک الکتاب والحکمت انزل الله علیک الکتاب د برنه دوه څیزونه راغلي دي انزل الکتاب وانزل الحکمه ته صرف کتاب باندې او حکمت نه منې یعنی ته منزل من الله نیم منې او نیم نه منې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نو اډو زه دا منم نه چې ته کتاب الله منې پرویزی سره خوړو منم نه دا خو مشران دي اصول جوړ کړي دي خو پرویزی سره مونږ دا ټکي نه منو چې د کتاب الله مني مونږ وایو دی رسول الله حدیث چې نه منیم دقه چې کتاب الله نه مني خو د رسول الله حدیث سره دشمنی ده او کتاب الله سره هم دشمنی ده خو د رسول الله په حدیث خلک دوکه کولی شي او په کتاب الله څوک دوکه کولی نشي نو خلکو لپاره وایي چې زه کتاب الله منم کاش چې دا تاسو لیکلی دا به په کار راځي بیا آگے چلو اوس مسله دا ده راشه مسلې ته چې په دې خبره باندې د ټولو اتفاق دی د ټولو څه دی اتفاق دی چې باکره هغه جینۍ چې لا یو ظلم نکاح نه شوی دی ته باکره وي دا خپل نکاح د پلار او د ورور د اجازت نه بغیر نشي کولی دا خبره بالکل اتفاقی ده لیکن باکره چې ده دغه سیبه چې د هغې بکارت زایل شوي کویدن شوی واده شوي یو ځل امام ابو حنیفه وایي چې د دا نکاح د ولی د اجازت نه بغیر کولی شي نو اوس به نکاح دغه داسي حتی تنکحوا ولیکې ربط بما قبل ولیکې او عنوان ولیکې توضیح المسأله بالنکاح بغیر اذن ولی بالنکاح بغیر اذن ولی دا د امام ابو حنیفه صاحب مسلک دی چې نکاح کولی شي او دلائل الطرفین لیکي مسلک الامام والشافعی و دلائل الطرفین امام شافعی صاحب وایي چې نشي کولی دی وایي چې موږ سره د قرآن دلیل دی چې تنکیحه کې ښځې له اختیار ورکړی دی اوله خبره دا یاد ساتئ چې دا مسلک د دې باطل دی او کمزور دی او بې دلیله دی د قرآن نه امام شافعي او امت سره دلیل دا دی چې الله دی اولیاء ته وایي فلا تعذلوهن دا فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن ممنه کوي دا ښځې پرېږدئ چې نکاح وکړي کچرې دا اولیاء د نکاح اختیارمند نه دي نو الله ورته ولې وایي چې ممنه کوي خطاب اولیاء سره ځکه کړی دی چې اختیارمند اولیاء دي دا مې درته ځکه دا آیت اول وویې چې درته ووایي چې موږ د کتاب الله نه استدلال کوو ته حدیث پیش کړه نو بیا به څه کې نو تا د کتاب الله نه ورله تا مې استدلال وکړو یو خبره شوه اوس راشه دویمې خبرې ته صفا حدیث د ما سره دویم دلیل چې ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 لکه دې کې صفا دې شته اره په نومې ښځه چې امرأة نکره ده
چې په نوم یې ښځه ده خو نکاح باطل دی باطل دی باطل دی. دې نه پاسه بله خبره شته د مټیزې ښځې چې لاړې شي د کور نه وتښتي ته په الله یقین وکړه دلته د احنافو فتوې دي دی چې دوی ونه نکاح وتړي هلته وي شوی دی نن کې د کوره چې وتښتې دا حاطف ورته وایي حطف نو دا او دا د کوڅې نه ووته او د کلي نه بار شوه د دې وجل جایز دي د اکثر امت په نس دې وایي نکاح یې شوی دی پلار نه دی خبر هغه جاړي او نکاح شوی دی دا پلار پسې شو بیا او بیا د دې حدیث څه معنا شوه دا حدیثو السنن الکبرا د بهقي ولیکې دا هغې کې شته دا سننو ابي داود او ترمذي کې هم شته او علامه سیوطي په قطف الازهار قاب توافا قطف الازهار هغې کې وایي چې دا حدیث متواتر دی الاوسط د ابن منذر کې په 7183 کې د عبدالله ابن عباس قول داسې نقل کړی دی عبدالله ابن عباس نه دویم روایت ولیکې لا نکاح الا بولی مرشد یو ذمہدار ولی نه بغیر نکاح نه کیږي او سلطان کدانی نو د وخت بادشاه دی تقی عثماني درس ترمذی کې ویلي دی وی دا ټول فقها په دې مسله کې د امام ابو حنیفه نه جدا شوي دي وګوره درس ترمذی د تقی عثماني ټول فقها او د ټول امت مقابله کې دلته امام ابو حنیفه قول دی بولی مرشد او سلطان دی دا خبره کوي چې دا ایو ممرأتن روایت چې دی وی دا د چا نه نقل دی وی دا د عایشې نه نقل دی او عایشې د دې حدیث خلاف په خپله کړی دی چې حفصه بنت عبدالرحمن بن ابوبکر نکاح یې کړی دی د خپل رویری نکاح او د اجازت نه بغیر یې کړی دی او نافذ شوی دی او چا پې څه ټینشن نه دی کړی نو وی دا روایت منوخ منسوخ دی روایت منوخ جواب دا دی چې د خپل رویری نکاح یې کوله نو د الله بنده د عایشه ولیه نشوه لکه دا خو الټه په دې عملي دلیل دی چې هغې نه روایت هم نقل دی او بیا پې عمل هم کړی چې خپله رویری ورکړې ده نو دا څنګه منسوخ شو ګیسه او ویلی شي بس د جمهور موقف یاد ساتئ که ښځه صیبه ده او که باکره څنګه دواړه د ولی د اډر نه بغیر نکاح کولی که صیبه ده وکړو که مخکې واده شوې ده وکړو نه ده واده ها دا خبره ده ښه دا ده چې تلاش د نکاح صیبه ځان له پخپله وکړي هغې خو تجربه شته که نه یو ځل خو نکاح مات شوی دی که نه نو چې یو ځل نکاح مات شوی دی نو ښه دا ده چې هغې ته یې پرېږده خو چې کله یې ځای خوښ شي نو اجازت به له چا نه غواړي د ولینا نه په هغه حدیث باندې عمل وکړو چې الایمو د که څنګه احق بنفسها د صیبه ښځه ډېره حقداره چې خپل ځان له نکاح په خپله وکړي خو په اذن د ولي اذن د ولي معتبر د دې به موجود هم وي ډېر فقها دا وایي چې صرف اجازت نه دا ولي به په مجلس نکاح کې موجود هم وي نور څه عنواناتو ته بیا وګورئ حتی تنکحه ربط بما قبل توضیح المسأله بالنکاح بغیر اذن ولی مسلک الامام معلوم شو مسلک الامام ها والشافعی مسلک الشافعی معلوم شو دلائل الطرفین معلوم شو التحقیق بالمسأله معلوم شو تفریعات المسئله تراشه تفریعات المسائل بس درې پټې دي نو عام به شروع شي انشاءالله ويتفرع منه الخلاف في حل الوطء او متفرع کولی شي په دې باندې اختلاف په حلال والی د وتی کې که بغیر د اذن د ولینا یو ښځې د یو هلک سره څه وکړو نکاح وکړو نو وتی حلال ده او که حرام د امام ابو حنیفه په نسبت باندې حلال ده او د امام شافعي یا د امت مسلمه په نسبت باندې حرام ولزوم المهر او مهر لازم دی او کنه دی حاجی امام ابو حنیفه په نسبت باندې لازم دی نکاح شو او د شوافع په نسبت باندې ولی نکاح نه دی شو والنفقه او خرچه د ښځې د امام ابو حنیفه په نسبت باندې ولی او د امام شافعي صاحب په نسبت باندې ناجایز دی ولی نکاح نشته والسکنا کور ورکولو فکلها عندنا
نری نری لیکلی دي وی زمونږ په نشته حناف وی ولا عنده او د هو په نس نشته عندهم پکارو کو عنده پکارو ځان ته عندنا جمع هغه ته عنده سوچ کا وګوره ښه باو که تجربه لا تجربه و وقوع الطلاق طلاق واقع کیږي که نه چې طلاق ولا ورکي امام سے پنځ کیږي ځکه چې نکاح موجود دی او شوافع پنځ ځکه چې نکاح نشته والنکاح بعد الطلاق الثلاث على ما ذهب اليه قدماء اصحابه اوس والنکاح بعد الطلاق الثلاث دې سره دوباره نکاح پس د دیو طلاق نه صحیح دی کنه دی امام شافعي صاحب وایي صحیح دی ولی دستا خزنه وانو اخو گویا کې زنا دی وکړه اوس مزنی سره نکاح جایز دی صحیح دی او احناف پنځ خو سره نکاح اوس نشو کولای ولی وجدار چې اوس خو حتی تن کې هزاو جن غیر تفتن کې هډر مین وی اوس وته ټینګ شه صحیح شو بخلاف مختاره المتاخرون منهم دی وی چې دې کې نه مخ کې شوافع او درست شوافع اختلاف صحیح ده کنه نو دا څه ذکر کوي چې د امام شافعي په نسبت باندې بغیر د حلالینا د ښځې سره نکاح جایز دی صحیح شو لیکن امام شافعي چې کوم متأخرین خلک دی هغوی د دریو طلاقو نه پس د دې سړي سره نکاح باطل دی ځکه وي مخکې خو د جواز نکاح شبهه قدرې وه که نه مخکې د جواز نکاح شبهه قدرې وه رستني شوافع وایي ټیک ده اذن د ولي نه و خو نکاح یې خو وکړه که نه نکاح یې وکړه او اوس یې وله درې طلاقه ورکړو اوس دا سړی دوباره د ښځې سره نکاح کولی شي او که نه شي کولی نو چې کومې ښځې له درې طلاقه ورکړې او بل خاوند ورسره نکاح نه کړې ستا نکاح ورسره کېږي رستني شوافع وایي چې دې مسله کې ښه دا ده چې نکاح ورسره جایز نه کړو ځکه ټیک د مخکې نکاح نه و خو شبهه او شک د نکاح خو وکړه نه نو چې لږه لږه ښځه خو وکړه نه وي نو چې لږه لږه ښځه ونه اوس دې ورسره نکاح نه کوي بل سړي ته دې په نکاح کې که هغه له 7 کاله بعد په خپل سمې طلاق کړه نو بیا دې ده سره نکاح وکړي کنې نو نه کېږي امام شافعي مسلک ټول نه بهتر دی دی وایي چې رستني شوافع وایي چې نه دغه نه کېږي او امام شافعي صاحب وایي چې نه دا خو پردی ښځه وه او اوس دې سره سمه نکاح وکړي نو بل خاوند حاجت نشته فهمتم